بسم الله الرحمن الرحیم. عظیم ډاکټر خرم سلیم د پروګرام صحت او زندگی کی تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایم. څنګه چې موږ په لومړني پروګرام کې د شوګر د علامات او د هغې د علاج او د علاج نه کولو چې کوم نقصانات دي هغه موږ ډسکس کړیو. د هغه سلسله کې نن موږ د شوګر بالکل بنیادی خبرې به ډېر زر چې دی ډسکس کوو. د شوګر بیماری باندې پیدو لپاره انسان دا ضروری دي چې هغه ته پته چې دا زموږ خوراک چې کم دی دا جوړ څه نه دی او دا چې دی نو د انسان جسم ته کله لاړ شي نو دی نه انسان جسم چې دی طاقت یا انرژي روباسي څنګه، او که انسان جسم کې څه مسله راشي او هغه چې دی د انسان جسم د خوراک نه طاقت نشي راوستی نو د هغې وجې نه چې دی نو شوګر څنګه لګي یا نورې بیماریانې څنګه لګي. نو لومړنۍ خبره خو دا ده چې که موږ خوراک کوو هغې کې مین درې قسمونه دي. یو خو خواږه دي یعنی کاربوهایډریټس دي چې هغه په اوړو کې، چینو کې، الو، کچالو وغیرہ کې ډېر زیات دي. دویم چې دي نو هغه پروټینز دي چې کم په غوښو کې او په دالونو کې موجود دي. او دریم چې دي هغه غوړ دي چې په چربۍ کې، کوکنګ آیل وغیرہ کې موجود دي. د شوګر لحاظ سره به موږ تش د کاربوهایډریټس خبره کوو. د کاربوهایډریټس کې چې کم یعنی چینی یا خوږوالی هغه ټول خوږ چیزونه پکې شامل دي. هغه چې کله مونږ څنګه خولې کې واچوو نو د خولې نه هی چې دی نو د توکاڼو په ذریعه د هغې ډایجیشن یعنی ماتېدل چالو شي. چې کله معدې ته ورسي نو معده کې هم چې دی نو تیزاب چې کوم وي هغه په ټولو خوراک باندې عمل کوي، خاص کر په پروټینو باندې. او چې کله بیا دا کلمې ته ورسي نو هلته داسې تیزاب راځي د انسان د لبلبې نه، د اینې نه، د تریخي نه چې دا خوراک ماتوي. او بیا دا خوراک چې کم چینی یعنی کاربوهایډریټس دي، ګلوکوز دی یا پروټینز دي یا لیپیډز دي، دا ټول چې دي غوړ چې دي دا وینې ته ځي او وینې نه بیا پوره جسم ته ځي. اوس چې کله د جسم ته چینی یعنی ګلوکوز وینې ته لاړ شي نو د وینې نه چې دی نو دا بیا اینې ته ځي، اینه کې سټور شي لږ کې. او بیا چې کله انسان ته ضرورت وي چې انسان څه کار کوي، غټ کار کوي، څه وزن اوچتوي نو دا ګلوکوز بیا خلیو ته راځي. خلیې د انسان په پوره جسم کې دي، بلکې پوره د انسان جسم چې کم دی دا د خلیو نه جوړ دی. په لکونو، کروڑونو، اربونو خلیې چې دي دا د انسان په جسم کې موجود دي. اوس ګلوکوز چې دی چې کم ته مونږ خوږوالی ویلی شو یا کاربوهایډریټس ته ویلی شو، دا چې کله دغه ته خلیې ته راځي نو دا خپله نشي راتلی. دې دپاره پکار دی انسولین. انسولین یو داسې چابي ده چې هغه د ګلوکوز د خلیې ته دننه راولي. که انسولین کې څه مسله وي نو دا ګلوکوز به د سیل ته دننه نشي راتلی، خلیې ته به دننه نشي راتلی او انسان ته به چې دی نو هغه طاقت نه میلاویږي. اوس چې انسولین نه وي د دې دوه غټې غټې وجې دي. لومړنی چې دی نو د ماشوموالي شوګر چې کوم دی هغې کې پیدایشي طور د انسان په جسم کې شوګر هی نه وي، انسولین نه وي. نو چې انسولین نه وي نو شوګر ګلوکوز چې دی خلیې ته سیلز ته نشي دننه کېدی، د هغې وجې نه وینه کې شوګر مقدار زیات شي او د هغې اثرات په پوره جسم باندې راځي. دویم هغه دی چې کوم د موټاپي د وجې نه یعنی د ډېر زیات چربۍ د وجې نه یا د نورو عواملو د وجې نه چې دی نو د انسولین خو موجود وي د انسان په جسم کې، خو هغه سم کار نشي کولی. چې کار نشي کولی نو بیا دا ګلوکوز چې کوم دی دا سیلز ته دننه نشي تلی او دا په وینه کې جمع کېدل چالو شي. د هغې د وجې نه نقصان چې دی نو د انسان جسم ته میلاوېدل چالو شي. اوس د دې نقصان د دې ګلوکوز جمع کېدو د وجې نه په وینه کې د انسان په دماغ باندې، د انسان په ګردو باندې، د انسان په سترګه باندې، خپې باندې، لاسونو باندې مختلف قسمه نقصانات راځي. دا نقصانات څنګه راځي، په کومه طریقه راځي، دا یو غټ ډسکشن دی چې مونږ به انشاءالله په راتلونکي پروګرامونو کې ډسکس کوو. خو تر نن پورې تاسو لپاره دا بس میسج دی، دا پیغام دی چې تاسو دونه پته چې د انسان د خوراک د خوږوالي یعنی د ګلوکوز د خلیې د بوتلو دپاره یا یوټیلایز کولو دپاره هغې نه طاقت راوستو دپاره ټول نه کم اهم چیز دی هغه انسولین دی. نور خبرې به کوو په نور پروګرامونو کې او تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړم. الله پامان.